بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام کتن کو احکام شرعیت درس جاری دی شرعی مسائلو د مستند کتابوننا الفتاوی الہندیہ فتاوی عالمگیری در مختارنا او بحر الرائقنا دی مشہور فتاوی جاتونا زمونگا درس چی دی اغا جاری و ساری دی. معزز ناظرین کتن کو دا اودس ماتون کو سیزونو ذکر روان دی. راځي نن داغي اخیری حصہ دی. نن په اودس ماتون کو سیزونو کی اولنې شی ذکر کو اغا په ډک خلی باندې الټی کول دی، قی کول دی، الټی کول دی. اغا الټی که د خوراک وی، که د اوبو وی، که د صفراوی، یعنی زیړې ترخی اوبه چې مونږ ورته وایو، که د هغې وي، خو چې کله په ډکه خوله باندې راله نو اودس ماتیږي. اوس ډکې خولې به څنګه پته لګي؟ ډکې خولې به داسې پته لګي چې که مونږ په زور باندې کله هم ته الټي په زور باندې را ایساریا، نو دا زور باندې را ایسارول د دې خبرې دلیل دی چې ډکه خوله دی. که بغیر د څه تکلیف او تکلف نه ته ایساریا نو بیا هغه ډکه خوله نه دی. نو په ډکې خولې الټي سره چې دی اودس ماتیږي. بیا د بلغم الټي چې چا بلغم سینه خرابوي، د بلغم الټي چې دی هغې سره اودس نه ماتیږي. بله مسله د خوب واورئ، ډیره اهمه مسله دی. کم خوب سره اودس ماتیږي او کم خوب سره اودس نه ماتیږي. هغه خوب سره اودس ماتیږي چې کم خوب کې دواړه سورین، یعنی هغه اندام چې مونږ په ناسته کوو، مونږ په یو ځای باندې ږدو شرمګاه غیسا، نو هغې سورین چې ورته وایي هغه حصه چې دی که هغه ښه ټینګه په ځمکې باندې پرته وي نو بیا دې سره اودس نه ماتیږي. او که هغه حصہ چې سورین ورته وایي شرمګاه غیسه چې په کمې حصې باندې مونږ کینو هغه په ځمکې باندې ټینګه پرته نه وي نو هغه صورتونو کې به په خوب باندې اودس ماتیږي. لکه د هغې څه مثالونه وګورئ. یو سړی دی وده دی په داسې حال کې چې هغه په سټو باندې پروت دی، هغه په داسې حالت پروت دی چې سورین یو حصه یې اوچته دی، یو په لاس باندې ټیک لګولی دی او وده دی، نو بیا هم د ځمکې نه چې دی هغه حصه راپورته شوه. نو په داسې صورتونو کې که څوک اوده شي چې هغې سره د ده هغه سورین د ځمکې نه پورته وي او هغه په ځمکې ټینګ نه وي نو دې خوب سره به اودس ماتیږي. باقي هغه خوب چې لکه په کرسۍ باندې یو کس ناست دی، یو بینچ باندې ناست دی، په ځمکې باندې ناست دی او سورین دي پرلته یې والده، هغې کې هم سورین په کلکه باندې په ځمکه باندې جم کر پروت وي، یا داسې چې دی په لخپې ګوډې اوچتې کړي دي او مضبوط ناست دی. نو په داسې صورتونو کې مطلب زما دا دی چې هغې سره سورین مضبوط انداز سره په ځمکې باندې پروت وي، جم کر ناست وي، نو هغې خوب سره اودس نه ماتیږي. ځکه تاسو ګورئ ډېر بزرګان دین چې دي هغه شپې چې دی وده کېږي هم هغو پرلتۍ په شکل کې ناست هم وي نو هغو اودس نه ماتیږي. بیا په ماخوستن اودس باندې تاسو مشوره دوی د سحر لمونځ کوي، دا نه چې وده کېږي نو وده شي خو دوی جم کر په ځمکه باندې ناست وي نو هغې سره اودس نه ماتیږي. دې نه بعد یو اهم صورت بل د خوب واورئ. که سړی داسې وده شي پرلتۍ په شکل کې خو وده شو چې مضبوط ناست په ځمکې باندې، خو بیا د خوب کې د هغه حالت بدل شو، په یو سیور سملاستو سورین یې د ځمکې نه اوچت شو، نو بیا د هغې مسله د خوب دا دی اوس ټیک هم لګولی دی او پروت دی او حالت لږ بدل شو، نو د بدلیدلو حالت کې بسوي کده فوراً را پاسي د غورځېدلو نه بغیر یو شي ته ډډه هم لګولې ده، پرلتۍ هم والې ده او د را پاسېدو او بغیر د غورځېدلو نه را پاسېدو، اول سترګه کولاو شوه بغیر وقفې نه را پاسېدو، دې سره اودس نه ماتیږي. او که وقفه پکې راله اول سړی وغورځېدو بیا را بیدار شو نو دې سره بیا اودس ماتیږي. نو د بنیادی صورتونه دي. د هغې نه بعد چې دی بېهوشي سره پاگل شو، یو سړی جنون سره غشي پې طاری شوه، یا داسې نشې حالت کې چې د ده ګرځېدلو چال چلن کې فرق رالو، په داسې نشو باندې هم اودس ماتیږي، ناقض وضو دي. د هغې نه بعد بالغ سړي قهقهه وکړه په هغې لمونځ کې چې هغه د رکوع او سجدې والا دی، نو قهقه څه ته ویلی کېږي ناظرینو؟ قهقه هغې خندا ته ویلی کېږي چې په خپله یې واوري، خوا کې ورسره نور ملګري واوري، نو دې سره المنځ هم ماتیږي او اودس هم ماتیږي. هغې نه بعد بله خندا چې دی هغه خندا دی چې هغې ته مونږ او تاسو وایو چې په خپله واوري خو خوا کې کسې ورسره وانه وري، نو هغې خندا سره چې دی
اودس نه ماتیږي لمونځ ماتیږي. دریم هغه خندا دی چې مسکراهټ ورته وایي، مسکی کېدل وایي چې صرف غاښونه ښکاره شي، آواز ورسره بالکل نه وي، نه پخپله اوري بل خو یاسې نه اوري، نو دې مسکا سره چې دی نه اودس ماتیږي او نه لمونځ ماتیږي. هغې نه بعد معززو ناظرینو کتونکو د هغې نه بعد اهمه مسله چې دی هغه یو کس چې دی په یو لوټې سره استنجا وکړه، کامل استنجا یې وکړه، بعد کې ورته رایه شو اوبه مې نه دي استعمال کړي، نو که کامل استنجا یې کړي وي نو بیا اودس د هغه صحیح دی. مستحب طریقه دا دی که بیا اودس کوي نو بیا دی وکي، مستحب طریقه دی. هغې نه بعد یو مشهوره مسله چې عوامو کې مشهوره دی هغه دا دی چې کومه نوم نه واخله تر ګوډو پورې کومه حصه چې ستر عورت کې شماریږي او لمونځ کې پټول ضروری دي، نو هغې شرمګاه متعلق بعض اوقات څوک وایي که دا شرمګاه ښکاره شي، څه حصه یې ښکاره شي نو دې سره اودس ماتیږي. دا خبره بالکل باطله دی، اودس ورسره نه ماتیږي، اودس بحال دی. ها د اودس آدابونه دي چې کله ته اودس کې نو ناف نه واخله، نوم نه واخله تر ګوډو پورې چې تا ستر وي، ستر پټول پکار دي، ځکه بغیر ضرورت خو ستر کلاول آسې هم منع دي، بل چا مخې ته ستر کلاول حرام دي. بهرحال ستر کلاوېدلو سره اودس نه ماتیږي، اودس په برقرار وي. نو دا د اودس ماتولو او نه ماتېدلو ضروري مسائل شو. ان شاء الله د دې درس نه بعد به مونږ تاسو ته د غسل اودس مسائل پوره شو، جامع بیان د اودس وشو، دې نه بعد به د غسل مسائل چالو کیږي. توجه ساتئ، خپله اورئ درس کامل طریقې سره، اول نه آخر پورې مسائل او هر درس اورئ او بې بل ملګري ته شیر کوئ. الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب.